وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد أو كما قال عليه السلام دمو د وطن د کلی د قوم مشرونو امونگو توسی تا کلی کی نن علماء طلباء د خپل مجلس جوړ کړای مونگلا د لندو کوتلنا د علی مسجدنا امون مشرون عزتمن علماء راغلي دي بل مشر مولانا سیو مرچی خبره وکړي مونږ اسی دغه د کلی خلک چې پوره کیږي و مونږ د مشرون ورچی ایو په دغه ټیم خبره مونږ د مشرون کې ان شاء الله اما عزتمندو زدا غواړم چې تاسو دا پوه کوم چې ختم نبوت چی شي دی تاسو ورو کنه چې ختم نبوت جلسه او ختم نبوت خو په باندې زوی چې تاسو پورا پوه شئ نه یو کوشش کوم چې دا موږ تاسو ځون سره پوه چې دا چی شي دی ټول ناول پیغمبر آدم علیه السلام د آدم علیه السلام نه پس د پیغمبرانو سلسله شروع شوه آر کیوں پیغمبر آر وطن کیوں پیغمبروں لخت میں لرتلل خوچی نبی علیہ السلام تا خبر ورسی دا بس دا اللہ مخینا مقرر کریوا چی نبی علیہ السلام نا پسو بل پیغمبر نہیں دا مجھے کم پیغمبر دے محمد رسول اللہ بس دا اللہ آخری پیغمبر تا کرو تانا پسو بل پیغمبر بیا نرسی اوستانا پس دی نبی علیہ السلام نے قیمت پر خودیر زمانہ دوم دس پتی کی نبی علیہ السلام مونگا خبر رو کڑا ہے شریمو مات تا پرسون خبر کی امونا پس و خلق دروغ دوے کی چمون پیغمبرون نبی علیہ السلام تعداد مخالای چی دیرش کسون مراد دعا کی چیز پیغمبری امت کی تو اسے دا خبر حضور پوئی کو چی مونا پس بل پیغمبر نرچی نبی علیہ السلام دا فرمائی و نبی علیہ السلام فرمائی چی دا خبر حضور پوئی کو چی زا آخری پیغمبری کچا دعا اکڑا چی زا پیغمبری دو دروغزان بھی ایک چون بل پیغمبر نرچی مونا پس دا خبر منتا نبی علیہ السلام کڑی دے قرآن پوک سنویتنے پہ و 200 پہ احادیث دی وش پوشو کا خبرہ کنا جواب مولا رو پوشو کنا نبی علیہ السلام باقاعدہ داوی چی دیرش کا سر مرا دعا کی چی پیغمبرون نے دروغزن ہوئی اول کس چی دعا اکڑا چی زب پیغمبری بھی نبی علیہ السلام پا جون کیے کریے بیس نبی دعای اکڑا بی نبی علیہ السلام نے وقت پس وفات شو دنیوں نا لوڑو بیس صحابہ جنگ پہ سرد بیداغ جنگ دومرا غاٹ شو چی 1200 صحابہ کی شہیدون شو نبی علیہ السلام لس کولا پا مدینہ کی عمر تیر دے چی جہادون کی کری پٹول جہادون کی 3 آقا سننے شہیدون شو او پداغ جہاد کی چی دی دروغزن پیغمبر خلوفو چا پیغمبر نوزون دی پیغمبر وید صحابہ 1200 شہیدون پہ ویر کر خودے مردوڑ کر دا اولی کسو چی دوائی ہوگا بیا دوی شروع شوی پیروک کے پشام کے مصر کے بلجوی کے وقت کو سڑائی رو چیتیو چیز پیغمبری ای وقت ملونی بلا کولا خلق تیویل چی دروغزان دے پیغمبر نرچی تردے پوری چی 1800 روپے 1800 اننا دونی ساکولا مخ کی اے تاریخ وطن کے انگریز برطانیے تو ایتا پتہ ہو ایدر خلاف پختونا و ملون و اندون پشریکا رو چال شوئے چا انگریز دے امونی وطن اوزی انگریز
مسلمانان په اختلاف کول سره په مسلمانانو کې کمزوري پیدا وله مسلمانان یې په خپلو کې سره وخته کول چې زه ته بېغمه شم په انډیا کې یو کلی دی قایدیان ورته وي په دا کې انګریز یو سړی مسلطي کړ او مسلطي یې کړ چې ته دعا وکړه چې زه پیغمبر یم هغه وایي ویل چې ماته الهام کېږي زه خوبونه وینم بیا یې وویل که نه چې زه مهدي یم بیا یې وویل چې زه عیسی علیه السلام یم بیا یې وویل چې نه زه پیغمبر یم و احمد بن عمر و قرآن شریف په یوه کې ویلو په قرآن شریف کې په 28مه سپاره کې الله تورات او انجیل ذکر کوي چې پټ نبی علیه السلام نوم راغلی و چې اسمه احمد اخري پیغمبر و چې نوم یې احمد دی هغه ویل چې د احمد خو زه یم که نه سړي دعا وکړه او ټول مسلمانان او ټول علما پریشان شول چې دا څه شو خلکو دا اوس یې ویلي که نه سیاست د دعا خلکو کې شل ملګري یې کېږي دا ما ویلي وو که نه نه هسې نه کوم چې زه بیان کوم تاسې سوچونه کوم دا ما ویلي وو که نه ټول مله جواب راکوو ښه دا ما ویلي وو چې څوک هر شل د دعا کې شل ملګري یې کېږي ښه دغه چې دعا وکړه که نه چې زه پیغمبر یم شل ملګري یې جوړ شول ملونه یې سره ولګېدل چې خلکو مه راکوي خلکو دې وایي چې پیغمبر نه دی پیغمبر نه دروغجن دی دوکهباز دی ملونه یې ته یې سره ووتل ورلاندې وتل ایسه انګریز ته مکمل شو انګریز نور هم مضبوط شو اوس هغه خلک چې په ده پسې راوړو په نن سبا زمانه کې قیدیانیان ورته وي اوس ښه ډېر دي ښه ډېر دي چې هغه پیغمبر نه وي خپل قیدیانیان هم ورته وي میرزایان هم ورته وي لاهوریان هم ورته وي احمدیان هم ورته وي چې کوم ملګري نیټ کې سیانو مې زده کړي که په کوم ویبسایټ باندې په کوم کتاب باندې په کوم تفسیر باندې احمدي نومه یا قیدیاني نومه یا لاهوري نومه یا میرزایي نومه دا دغه دی نوم نه نو دعا یې وکړه هغه وروسته بیا مړ شو فلسطین کې مړ شو ختم شو خو بیا حل کې وو او پاکستان کې په وزارتونو باندې او په منصبونو باندې او په غټو غټو نوکرو باندې زموږ د دیوبند یو مشر عالم دی عطاالله شاه بخاري نور الله مرقده دغه خلاف راووته او داسې چې جهاد یې وکړ بیا په لاهور کې یوه جګړه وشوه هغو قیدیانیانو او مسلمانانو جګړه وشوه مو خبره اوږده کړله لږ اوږده شوه دومره نیت مې نه و خو تاسې پوهوم دا خبره بیا کېنم چې جګړه وشوه ډېر مسلمان کې شهیدان شول په دغه وخت کې 1973 72 71 دغه وخت نن نه تقریبا 50 کاله مخکې 54 د ملک وزیر اعظم ذوالفقار علي بھټو وی پیپل والا ومونږ د ملونو مشر په وخت کې مفتي محمود رحمت الله علیه وی فضل الرحمن سے پلور د فضل الرحمن سے پلور بھټو ته وویل چې په ملک کې انتشار وشو دا قیدیانیانو خبره چې خپل پیغمبر ګڼي دا هغه لرو اسمبلی له پارلیمنټ له چیرته فیصله اوس پرې بحث په شوی قیدیانیانو او موږ مسلمانانو او ملونو اخر په پارلیمنټ کې ثابت کړ چې هغه کفرون حکومت په باندې په ولګوله چې قیدیانیانو ځان ته مسلمان نه وي خپل عبادت خانې ته جومات نه وي خپل کور لا اله الا کلمه نه لګوي دین اسلام په نوم تبلیغ نه کوي ځکه چې دا شی نه تعصب کو خلکو مرا کوي خلکو ته ویلو چې موږ مسلمان یو موږ د عقیده توسې اختیار کو به ډېر سودا خلکو مرا کوي ملونه وتاړل سیاسي ملونه وتاړل چې خو تاړل یو وښ باسي موږ پاکستان نظام نه بایکاټ دی وټ کې سالا پاکستان قانون نه بایکاټ دی موږ کفر اوس په بهر ملکونو کې مشر پرزیدنت په فرانس کې دی په جرمني کې ورته خلکو ته وایي چې موږ سره ظلم دی پاکستان کې موږ مسلمان یو مسلمانۍ ته هم نه پرېږدي او موږ به دی چې مسلمان نه یو تاسې چې موږ مسلمانۍ ته پرېږدو موږ سره مسلمان ګمراه کوو نو دغه جګړه شوه اوس زوی په زوی قیدیانیان جرأتمند شوي په 2018 کې چې کوم حکومت راغلی که نه دغې سخته مرسته کړې او تاسې ټول څه ویلو تاسې ټول ووټ ورکړه تاسې ټولو لکیر اوچتې کړي یې په ځان نه کړو دغه سخت جرأتمند کړي دي د ملونو
حوصله په کمزوري کړي او ان شاء الله عملونه حوصله نه کمزوري کیږي بهر حال قیدیانو نورم ډوب شول بیرونو کې کوشش وکړو په فارمونو کې کوشش وکړو ملون به ته ودرې او داسې به ته ودرې د الله په فضل سره چې نور یې مرخخ کړ او ان شاء الله خاف وي ان شاء الله ټیک شو هغه قیدیانو اوس لګیا دي او په خلوف مونږ لګي دا پروګرامونه دغه پوره کوم چې تاسو دغه فتنې نه خبر شو دا پوه شو که نه علی دا خبرو باندې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق وکړي وما علینا الا البلاغ